مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن عدي في الكامل، رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس، ورواه الكبير والأوسط عن أبي مسعود وأبي سعيد، وفي الصغير عن الحسين رضي الله عنه. حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل شوی دی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل دا علم طلب کول او علم حاصلول دا فرض دی په هر یو مسلمان باندې. دا حدیث دا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیحقی په شعب الایمان کې نقل کړی دی او ابن عدی په کامل کې نقل کړی دی او طبرانی په معجم اوسط کې عمده حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی دی او معجم کبیر او معجم اوسط کې د ابو مسعود او ابو سعید خدری رضی الله عنهما نقل کړی دی او په معجم صغیر کې د حضرت حسین رضی الله عنه نقل کړی دی. د دین په اصطلاح کې او د قرآن او حدیث په جبه کې دا علم نه مراد هغه علم دی کوم چې د انبیاء کرام علیهم السلام په ذریعه د الله پاک د طرف نه د انسانانو د هدایت لپاره راغلی وي. د الله پاک په یو نبی او پیغمبر باندې د ایمان وروړو او د هغه د نبوت او د رسالت د منلو نه بعد د ټولو نه لومبی فرض چې په انسان باندې لازم کیږي نو هغه ده چې دا انسان معلوم کی او د معلومولو کوشش وکړي چې دا پیغمبر چې دی نو د کم تعلیم او کم هدایت زما لپاره راوړی دی، مال څه کول پکار دی او څه نه کول پکار دی. د تمام دین بنیاد چې دی نو په دې علم باندې دی. د دې وجې نه زده کول او ښودل چې دی نو دا د ایمان نه بعد لومبی فریضه ده او دا زده کول او ښودل په جبه باندې هم کیږي، په مشاهده باندې هم کیږي، لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې و چې صحابه کرامو د هغې ارشادات اوریدل او د هغې د اعمالو د افعالو مشاهده کوله او د هغې نه زده کړه کوله. همدغه شان د صحابه کرامو نه د هغې شاګردانو د زده کړه د اعمالو د افعالو په مشاهدې سره هم کړې ده او د هغې په اقوالو او د هغې په خبرو اورېدو سره هم زده کړه کړې ده. بیا بعد کې دغه علم او دغه زده کړه چې ده نو کتابي شکل ته راغلې ده او په بعد کې چې کم وختونو تر اوسه پورې نو د زده کړې دا یو شکل هم دی چې کتابونه لوستلی شي او د هغې نه زده کړه کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو کې بقدر ضرورت د دین علم حاصلول دا د هر انسان یعنی هر مسلمان دپاره فرض او لازم قرار کړي دي. څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر مني او په هغه باندې ایمان وروړي او دین اسلام چې دی نو دا قبلی نو د هغه دپاره د علم حاصلول او په دې کې محنت او مشقت چې دی نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد فی سبیل الله په شانته قرار کړی دی چې دته
د علم حاصلولو کې کم محنت او مشقت راځي نو په هغې داسې ثواب ملاویږي لکه د جهاد فی سبیل الله. او د علم حاصلول د الله پاک د قرب او د نزدېکت خاص الخاص وسیله او ذریعه ده. او دا علم چې دی نو دا د انبیاء کرامو په خصوصیت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص میراث دی او د تمام کائنات نه زیات عزیز او قیمتي دولت دی. او کوم خوش نصیب انسانان چې دا حاصل کړي او د دې حق ادا کړي نو هغه د انبیاء کرامو وارثان دي. د اسمان فرشتي، د ځمکې میږي او د دریاب او سمندر کبان، دا تمام مخلوقات هغه سره محبت کوي او د هغه لپاره د خیر دعا کوي. او د دې تمام مخلوقات په فطرت کې د علم سره او د عالمانو سره محبت الله پاک اخودلی دی. او څوک چې دا دې مقدس میراث غلط استعمالو کی او د دې په ذریعه جایز ناجایز کی یا ناجایز جایز کی د دنیوي اغراضو لپاره، ناغه بدترین مجرم او د الله پاک د غضب او د عذاب مستحق دی. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. په دې حدیث کې د مسلم ذکر دی. مسلم هغه سړی ته وی چې هغه دین اسلام قبول کی او دا فیصله وکي چې د اسلامی تعلیم او هدایت مطابق به ژوند تیروم. نو دا د دې لپاره په هغه وخت کې ممکن ده، یعنی د اسلامی تعلیماتو مطابق ژوند تیرول د دې لپاره هغه وخت ممکن دي چې د اسلام باره کې ضروری علم حاصل کی. د دې وجه نه هر مؤمن او مسلم باندې فرض دي چې په قدر ضرورت د اسلام د علم حاصلولو کوشش وکړي. او د دې حدیث مدعا او پیغام عمده دی. او دا عرضو شو چې علم چې دی نو خبر اترو سره صحبت سره حاصلیږي او د دین علاوه نور تعلیمی ذرایع هغه سره هم حاصلیږي. لیکن د دې حدیث دا هم مطلب نه دی چې علم حاصلول چې دی نو یعنی هر مسلمان باندې دا لازم دی چې هغه عالم او فاضل شي او تمام علوم حاصل کی. دا څه نه ده، بلکې مقصد دا دی چې د اسلام مطابق د ژوند تیرولو لپاره چې څومره علم لازمي دی نو دا علم حاصلولو دا هر مسلمان باندې دا فرض دی. باقی تمام علوم اسلامیه حاصلول او هغه محفوظ ساتل دا په امت فرض کفایه دی، فرض عین نه دی. په بعضی کتابونو کې د مسلم نه بعد مسلمه ټکی راغلی دی، یعنی په هر مسلمان سړی او په هر مسلمان ښځه باندې د علم په قدر ضرورت حاصلول دا فرض دی. که دا مسلمتین ټکی نور راغلی نو بیا هم دا اسلام احکام همدغه سی دي چې لفظ د مذکر ذکر کیږي لیکن دا نه مراد تمام وي. نو هر مسلمان سړی او هر مسلمان ښځه د هغې دپاره د اسلام دومره علم حاصلول چې په هغې باندې د اسلام مطابق زندگی تیره کی دا فرض او لازم دی. وما علینا الا البلاغ المبین.